نبی علیہ السلام فرمای څوک چې الله رزق وخوري او ووایي یا الله دې تا شکر دی، یا الله دې تا مهرباني دی چې رزق دې ما ته راکړو. فرمای رزق یې وخوړلو، خپله خېټه یې مړه کړله، خو صرف یې دا ووایي چې یا الله دې تا شکر دی. فرمای په دې خبرې دومره ته راضي شمه، دومره ته خوشحاله شم چې یو د قبول روجې ثواب زه د په دې عمل باندې عطا کړم. قبول روجې ثواب په دې عمل ادا چې ته ډوډۍ وخورې، ډوډۍ نه بعد وایي چې یا الله دې تا شکر دی، تا خپل نعمت ما تر عطا کړلو. نو ما عزتمندو الله فرمایي هو الذي هغه ذات دی یحیی و یمیت چې دی ژوندي کول کوي او دی مړول کوي. وله الاختلاف اللیل والنهار، او دلره دی اختلاف د لیل او د نهار. افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ یعنی تاسو عقل لرئ په دې غور وکئ چې الله رب کریم دا موسمونه ګرځولي دي، د څه دپاره ګرځولي دي؟ ګوره الله تبارک وتعالی په ژمي کې شپې درته اوږدې کړې چې ته ښه آرام پکې کولی شي، ښه آرام پکې کولی شي، او په اوړي کې ورځې ته اوږدې کړې چې ته ښه مشقت پکې کولی شي. ولې چې جمع زیات وي، سخت یخ وي، بیا ګوتې کار نه کوي، بیا ته ورځې کار نشي کولی، خاص کر په پټي کې کار نشي کولی. ولې چې هلته به یخ زیات وي. مثال کې دا د واورو ورځې دي، دلته واورې وشي، نو چې واورې وشي او ورځې اوږدې وي، نو څنګه به د سوات خلک یا هغه خلک چې کومو علاقو کې واورې کېږي هغه به څنګه ټوله ورځ بار تېروي؟ دې لجاته الله په خپل حکمت سره د ژمي ورځې لنډې کړې، شپې یې اوږدې کړې چې واورې به وي، یخ به وي، نو تاسو خپل بدن ته آرام ورکوئ او څه شی کوئ؟ زما عبادت کوئ په دې اوږدو اوږدو شپو کې. خوب هم وکړه، خوب نه بعد راپاسه، بیا زما یاد وکړه. قرآن کې الله فرمای قل، اے محبوب علیہ السلام ورته وفرمای ارأیتم، آیا تاسو ګورئ ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه، کچرته الله دا شپه راکاږي او دومره راکاږي چې قیامت ورځې ته ورسئ، قیامت ورځې پورې شپه کې. فرمایي من الہ غیر الله یأتیکم بدیا، څوک ته الله نه علاوه بل عبادت مستحق چې هغه تاسو خواته رڼا راوړي؟ دا رڼا خدای راولي، دا ورځې رڼا په دې شپې باندې دی راولي، دا شپه هم دی راولي. فرمایي افلا تسمعون، تاسو نه اورئ؟ اورېدلو مطلب صرف اورېدل نه دي، اورېدلو مطلب دی چې غور کوئ، غور د شپې ته غور کوئ، د ورځې ته غور کوئ. مونږ په یو ځای کې ورځې صرف په دومره ځای کې مونږ تیاره نشو جوړولی ورځې، او الله څنګه د شپې څادر په خور کې ورځ غونډه کړي، او بیا ورځ مونږ دا وګوره لایټونه لګولي دي، په مشکله مو دا ځای رڼا کړی دی، خو ورځې سلمې حصې ته دا نشي رسېدی چې څنګه کومه رڼا د ورځې دی الله یې څنګه پې باندې راکاږي. فرمایي قل، اے محبوب علیہ السلام ورته وفرمایي ارأیتم، آیا تاسو ګورئ ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، کچیرته الله دا ورځ راکاږي په تاسو باندې تر ورځ د قیامت پورې، ورځ شي، شپه نه وي، ورځ وي، نو ګوره ورځې سړی ستړی شي، بیا چې کوم سکون اطمینان الله په شپه کې ایښودی دی هغه سکون اطمینان بیا په ورځ کې نشته دی، ولې چې ورځ خو معاش دپاره دی. او که چېرته الله دا راکاږي اوږده یې کړي، فرمایي من الہ، څوک ته عبادت مستحق غیر الله، غیر الله سوا الله، الله نه علاوه، یأتیکم بلیل، چې تاسو خواته شپه راوړي، تسکنون فی، چې تاسو به اطمینان پکې حاصل کړئ. او دا قدرتی خبر دی، بلف ته لګېدلی وي تاسو سملی خوب به نه درځي. تجربه وکړئ، تجربه. قرآن صفا الفاظ دي. شپه لیل چې دی تیارې ته وایي، تیارې ذکر الله وکړلو، چې لایټ لګېدلی وي شپه وي بیا هم سړي ته زر خوب نه ورځي، خو چې فورا لایټ مړ کې او تیاره شي 15 منټه به دې نه تېر شوي چې ته به ودی،
دا تجربه وکړئ. ډیر خلکو ته خوب نه ورځي. هغو خلکو دپاره زما دا درخواست دی چې قرآن مجید په دې آیت باندې عمل کوئ، مکمله تیاره جوړوئ. تاسو سملی که تاسو ته خوب نه درغی بیا ووایئ. قرآن کې الله فرمایي تسکنون فیه، تاسو په دې کې اطمینان حاصل کړئ. فرمایي افلا تبصرون، آیا تاسو غور نه کوئ؟ कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो रात दिन को और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है